تاسو دغه حدیث معروف حدیث دی شاید ورغلی وي پیغمبر اکرم یوه ورځې ذکر کوي مولای کائنات ته امیر المؤمنین ته ورته مولا شهادت و لمحه ښیي څه مولا داسې به ته مسجد کې یوه شقي ترین کاس لاس سره شهید شي ته به ضربات وخورې امام امیر المؤمنین علیه السلام یوه جمله یو سوال پختنه پیغمبر نه کوي ورته یې څه فی سلامت من دینی یا رسول الله صرف دا راته وایه څه دین به مسالم وي سلامتی حالات کې به زه دنیا نه څوم سالم به دنیا نه څوم ایمان سره به دنیا نه څوم پیغمبر ورته یې څه فی سلامت دینکه بالکل یا علی ته به دین سلامتی سره دنیا نه څې ته به بالکل سالم دنیا نه څې ایمان به د کامل وي مکمل ایمان سره په دنیا نه څې نو پیغمبر بیا علی نه پوښتنه کوي مولانا پوښتنه کوي څه تا به دغه وخت صبر مقام څنګه وي ته به څومره صبر وکړې دې باندې امیر المؤمنین ورته یا رسول الله دی صبر مقام نه دی دی شکر مقام دی څه زه دې ټایم کې شکر وکړم پروردګار ته څه زه سالم ایمان سره کامل ایمان سره دنیا نه څم که څه امیر المؤمنین پیغمبر نه دا پوښتنه نه کوي څه څنګه چالاسه اما بچیو به څه حالات وي اما اقتصاد به څه حالات وي زه به کوم عمر کې وم هیڅ پوښتنه مولا علی نه کوي که پوښتنه کوي دغې نکتې پوښتنه کوي څه یا رسول الله دا راته وایه څه دین مسالم وي که نه به وي ایمان سره به څوم دنیا نه که نه به څم مسلمان به دنیا نه څم که نه به څم دې کې څه شک نشته څه اهل بیت همیشه دپاره کامل الایمان دي همیشه دپاره کامل الایمان خو خود دي څه مکمل الایمان دي خلکو ایمان دوی وجه نه کمپلیټ کیږي الیوم اکملت لکم دینکم مصداق د امیر المؤمنین اهل بیت نو دا صرف درس دی مو دپاره تعلیم دی مو دپاره څه کله هغوی ما تاسو ته داسې تعلیم رکوي څه تاسو په کار دی څه لحظه آخر دپاره عاقبت بخیری دپاره په کار دی تاسو پریشان وئ تاسو په کار دی خفا وي پیغمبر اکرم یو حدیث دی پیغمبر چې اذا اراد الله بعبد خیرا طهره قبل موته ای څه کوم بنده څه خدای باندې ګران وي که نه کوم بنده څه خدای سره قبول شوی وي نو پروردګار عالم هغه مرګ نه مخکې طاهر و مطهر و پاک کوي ګناهانو نه آلودګیو نه یې صفه کوي قبل موته قیل ما طهوره العبد چا پوښتنه وکړي یا رسول الله یوه بنده پاک شوله څنګه دی څنګه پاکیږي قال عمل صالح یلهمه ایاه عمل صالح ته الهام کوي چې دغه اخري ټایم کې دغه ټایمو کې دا د عملونه په کار د انسانو کې حتی یقبضه علیه ته دا څه قبض روحي وشي مطلب هغه نه روح وځي مقصد دا څه یو بنده څه که چیرې خدای سره نږدې شو څه وجوهاتو بنا باندې خدای باندې ګران وي نو خدای هغه باندې غټ لطف و کرم و فضل دا کوي چې هغه عاقبت انجام ښه وځي هغه ریزلټ خو وځي هغه عاقبت خراب نشي عاقبت ډیر مهم دی قربان دشم تاسو ابلیس شیطان 6000 ساله عبادت وکړو اما گمراه دنیا نه لاړلو تاریخ ډاک دی داسې کسانو نه اشخاصو نه افرادو نه چې هغوی سابقه ښه وه مزي درخشان و اما مستقبل اما انجام ښه نه ووتلو انسان په کار دی خپل انجام همیشه دپاره پریشان وي په کار دی سوچ کوي یو حدیث کې پیغمبر اکرم حدیث داسې دی العمل بخواتیمه یعنی عمل ټول عمل دار و مدار ختمې باندې دی هر قسم ته عمل دار و مدار ختمې باندې دی ته لاس ورې حج ته لاړ شه ته هزارها رکعات المنځونه وکړه روژې وسته خیرات ورکا صدقات ورکا ایتام وسطه سرپرستی وکا اما که عاقبت خراب شو اما که انجام د ښه نه و اما آخري مرحلو کې ته ګمراه شولې تا ایمان خراب شولو نو بیا ریزلټ د ښه نه دی داسې وایه پایان کار ډیر مهم دی او تاسو د کوم ټیکهداران وي که نه هغوی یوه ټیکه واخلي هغوی څه کله کار کوي هغوی اختتام ډیر مهم وي هغوی ته بیا آخري کې به پرچا ونخلي یو رسید ورنخلي هغه کې مطلب هغه فینیشین چې کوم اخري پایان وي کار اختتامي ختمه وي هغه پوښتنه ورنه کېږي سره د کار د ختم کو نه د کو ختم کار د سر ته ورسولو نه د ورسولو هغه پوښتنه ورنه ډیره کېږي لذا ما و تاسو دغه
آیا ډېر اورېدلی دی والعاقبة للمتقین، څه عاقبت پایان کار انجام کار متقی کسانو سره تعلق لري. یعنی کوم کسان څه صاحب تقوا وي، پرهیزګري ورکي وي، تقوا ورکي وي، خدای ډار ورکي وي، همیشه دپاره خپله زندگی شریعت اسلام دین دایره کې حدودو کې تیروي، نو پروردگار عالم هغه اخري لحظې کې هم شیطان و ابلیس ته نه پرېږدي چې هغه ګمراه دنیا نه لاړ شي.